الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. دا سورة يهود 84 نمبر آیت او دا سورة يهود 15 نمبر واقعه ده. دا واقعه د شعیب علیہ السلام ده او بده کې هم دغه مضمون ذکر کیږي چې د دین د پاره او توحید د پاره دعوت ټول پیغمبرانو کړي دي. دا نوی خبره نه ده. دویم دا ذکر کیږي چې د دین د پاره چې کوم خلق داعیان دي خدمت کوي نو هغه د پاره د صبر برداشت استقامت سبق دی. شعیب علیہ السلام څومره مهنت وکړو او د څومره مخلصانه مهنت او دعوت نورسته خلق د کم قسم جوابونه ورکړو او په څه خبرو باندې د استقبال وکړو. دریم نمبر پکې دا مضمون دی چې کم خلک د دین دشمنان دي نو اگر که دوی دنیاوی حالات څومره قوي او مضبوطي لیکن د انجام په اعتبار سره د دې خلکو دنیا هم خرابيږي آخرت هم خرابيږي. لکه څنګه د شعیب علیہ السلام قوم مالدار خلکو لیکن انجام مکمل خراب شو. الله تعالی وی و الی مدین امغ لګله او مدین ته. مدین د یو خار نوم دی چې مدین ابن ابراهیم یو کس دی هغه دا خار آباد کړو او دا خار د شام پالاقو کې دی. د دې خار نوم په الحال د معان په نوم باندې د علاقه مشهوره ده. شعیب علیہ السلام د دغه مدین د خلکو یعنی دغه د قوم سره و ځکه د اخاهم رور وای چې گویا د ځان له نعمت ته چې د قوم سره پیغمبر شي او بیا تاسو ته واز نصیحت کوي ځکه فائدې ده چې د قوم سره او داخلي کس یې نو سره په ټولو خو یو نصیبتونه باندې خبرې صحیح پیژني نو دا غینه فائدہ په اسانه غسته کیږي باقي باندې یقینا سړي زر راځي چې دا ټیک دی دا غلط دی دا بل نعمت دی. نو بدغه اعتبار سره الله تعالی دې کې اخاهم رور نو ذکر کوي دای نسبی ورور او دا ځان له لوی نعمت. لیکن کم خلک چې گمراه او بی دین هغه باندې نه د پیغمبرانه کلام اثر کوي نه به ضرور ولای خبري اثر کوي نه پیاشنایی اثر کوي بلکې هغه سترګې پټي شوی. نو بده وجه باندې قوم دې لړ بدترین جواب ورکړ. الله و الی مدین موږ لګلې او مدین ته اخاهم نسبی ورور د دوی شعیب شعیب علیہ السلام. قال شعیب علیہ السلام ویل یا قوم اعبدوا الله ای قوم عبادت کوي د یو الله تعالی. د شعیب علیہ السلام کوم قوم چې ونه دا مشرک خلق او دی به د ونو عبادت کو. نور زګنو کې براشي دته اصحاب الایکا ویل شوی دي هم بدغه اعتبار سره د خلق د ونو عبادت وکاو ونو ته د خدای پر نسبت باندې قتل لاغینه به سوالونه کول فل ضرورتونه به غختل. نو شعیب علیہ السلام دې د توحید دعوت ورکو د ایمان دعوت ورکو چې یا قوم اعبدوا الله ای قوم د یو الله عبادت کوي د ونو مکوي. مالکم من اله غیره نشته ساز د پاره بل خدای سیوا د الله نه. نو دا دعوت د ایمان او توحید شو او دا دعوت وړاندې ذکر ورکړه چې د ایمان نه بغیر اعمال قبليږي نه. نو ایمان د ټولو خبرو بنیاد دی. ولا تنقصوا المكيال او تاسو مکه موي پیمانی والمیزان او تلی پیمانه لکه غز او میټر څنګه او تل جو تاسو پیژنئ. دې قوم کې د شرک سره سم چې د ونو عبادت وکاو. دویم نقصان یې دا و چې دوی په ناب تور کې به زبردست کمی زیاتې کاو او دې کې ټګي او دغه شان د غلاګان یو زبردست هنر ګڼل کېدو. هغه کس به خيار ګڼل کېدو چې د غلا په چل باندې بس صحیح پویدو. شعیب علیہ السلام د دویم دعوت د معاملات د اصلاح ورکړي چې خپل معاملات هم درست کړي ځکه معاملات نه درست کول دا هم د بیمانی علامات دي او ایمان او اسلام یو داسې مقدس دین چې دا د معاملات او ذکر معاملات او اصول پکې هم ذکري
او دغه شان د عقیدې د اخلاق او د تمام اصول د ژوند د بدی کی تفسیر مال القرآن وایي چې بدی ځکه کې د شعیب علی السلام دا جمله چې ولا تنقص المکیال والمیزان تاسو مکه موای پیمانه او تله بدی کې وایي دې ته اشاره د جردوی قوم خیال داو د شعیب علی السلام د قوم نظریه او عقیده د سیوا چې مذهب او اسلام صرف عبادت ته وایي او باقی زندګۍ کې د لئیس اعتبار نشته اس دخل بګي د اسلام نشته باقی ژوند کې نو دیو جمال شعیب علی السلام دعوت ورکړ چې نه د سینه ده معاملات ځان له ایمان او د اسلام یو مستقله حصہ را ده بټی کې او د دې تفسیری مضمون وروسته روان د قوم باقاعده اعتراض هم وکړو چې ښه ترالی اوس مونږ یو خدای تراړي او لا موږ ته پکې دام وایي چې تاسو خپل مالونه دي خو خپل مرضي تصور پکې مکه وای حلال او حرام پکې لام سي کې نو الله کار مکه قوم اعتراض د قوم د وینا نه پته لګي او د شعیب علی السلام د دی وینا نه چې د دوی قوم خیال دا و چې معاملات د په اسلام کې داخل نه دي لکه زمون خلک اسلامی حاکمیت د په دین کې داخل نه غني هغه خیال دا چې ګنې د دینداری د جماعت د محراب او دروازې پوری دا باري په کار نشته او کوم خلک ډیر تیز یو ډیر زیات او خيار شي نه قدم راوي چې اسلام او مذهب دا چې بس د مور خپل خدمت کوي مونږ کوي ورجانې سره چا باندې کړی حج تلاړ شي مطلب دا چې دومره لوی دي په دې خبرو کې راګر کړی دي نو دغه څنګه د شعیب علی السلام قوم او د ابي خیال دا و چې ګن دین د عبادتو نوم دي معاملات کې هر سړی خود مختار دي سخت نه کوي دسي خیال اغه لازم نبيان په لکه معاملات د کتري د حاکمیت نه حاکمیت ډیر زیاته بنیادی مسله ده په خمه مسله ده داغه مسله ده چې کوم د ایمان د ماته دلو او د صحیح کېدلو معیار ګڼل شوی دی او داغه پورې د رسول الله صلی الله علیه وسلم جنازه مبارک نه کېده تر څو پورې چې خلافت باندې بیعت نه شوی او چې کله بیعت اعلان شو دغه نه بعد د جنازې اعلان وشو نو دا دومره مهمه خبر ده چې جنازه فرض کفایي د نبی علی السلام جنازه هغه هم ورسته شو د اسلامی امیر د ټاکلو مسله وړاندې شو او ځکه چې د انساني حقونه د الله تعالی حقونه د عدل د انصاف خبرې د ظلم او د وحشت خبرې د دې ټولو دارمدار په حکیمت او بادشاہ او په عدالت باندې دي اجسو ورته دا قائم نه د خلکو مثال دسی لکه ډیر قیمتي سامانونه د بیوزه کې خللی چار دیواری دي همشته لیکن د پاسه بچت نشته نو باران سلی ګلې او غلو هر څه وته په ټیم پټه باندې حمله کولی شي او ځای کولی شي دغه حال د اسلامي دنیا د ذکر بدی باندې حکیمت د الله نه نو بنورو حکومتونو او نور قوانینو کې نه ایمان محفوظ کیږي نه اسلام او نه عزت او نه د خلکو اطمینان حاصلې دي نو شعیب علیہ السلام مرتبه ولا تنقص المکیال تاسو مکه موای پیمانه والمیزان او تله تفسیر باندې قرآن ذکر کوي چې بدی ځین کې څومره د پیغمبرانو ذکر چې قرآن ذکر کړي تاریخ ذکر کړي دي په دغه ټولو واقعاتو کې اولنې دعوت چې کفار ته ورکړل شوی د ایمان دعوت ورکړل شوی د ایمان راوړي د معاملاتو خبره ورسته او چې کله ایمان راوړي بیا د معاملات او عبادت ذکر ورسته راځي بیا چې په دې قومونو باندې کوم عذابونه راغلي نو صرف د کفر په وجه راغلي چې ایمان را نه وړ کفر اختیار لیکن دوه قومونو قرآن د ذکر کړی دي چې د هغوی د شرک سره سره د هغوی عمل لره هم په دغه عذاب کې دخل وو او د شرک د ختمولو د ایمان د راوړلو سره سره د دغه عمل د اصلاح دعوت هم ورکړ داسې واقعیت قرآن کې صرف دوه دي یو د لوط علیه السلام قوم چې ایمان هم نه لارو او بد عملی عادتونه هم پکې وو نو لوط علیه السلام چې کله دعوت ورکړ د ایمان سره سره د دغه عمل د اصلاح دعوت هم ورکړ او دویم چې د شعیب علیه السلام قوم دی چې د ایمان سره سره د ناب تول کې د کمی زیاتی اصلاح کولو دعوت هم ورکړ او بیا چې په دې باندې عذابونه رااله عذابونه هم په دې باندې خلوی خطرناک عذابونه رااله او ردوی د کفر سره په دې اعمالو کې چې کمی په ناب تول کې کمی زیاتې دي یا د قوم لوط د بدعملی سبب چې کم دی نو بدغه عذاب کې ردوی باقاعده دخلو او ردی د کفر سره په دې اعمال په وجه باندې عذاب نورم سخت شو وې ردی نه معلومی کې دا چې د کفر نورسته د خطرناک جرایم چې کم دی نو دا دوی دي یو بناتو کې کمی زیاتې کول چې کمی تاجران او سوداګر خلک کوي او یو نارینه سره بدعملی زناکاری علماء لیکلي دي چې په دې ځکه کې دا دوه عیبونه د دوه واقعاتو کې صراحتاً ذکر شو
او د عذاب نازلېدلو کې هم د لره دخل ذکر شو دومره لوی عذاب لره په دې عملونو د دې عملونو هم دخل کو پر سره سره د دې عملونو دخل پکې هم وای دې کې یو باریکه نکته ته اشاره ده هغه باریکه نکته ده چې د شرک نوروز ته د مخلوق حقونه لاندې کول ضایع کول او مخلوق ته زبردست ضرر د دې دوه مرزونه نه یو د ناتور کې د کمیت زیاتې یعنی تجارت کې غداری کول او دویم دغه نمونه عمل چې کوم قوم لوط کاو نو بده کې د خلکو حقونه د انساني حقونه او د مخلوق حقونه د خپل لاندې کېدو او د سخت ظلم آغاز پکې کېدو نو بده وجه باندې د دوانه ظلمونه او ګناهونه د ذکرونو کې صراحت ذکر شوی دي د شرک سره سم شعیب علیہ السلام ورته ویل انی اراکم یقینا زینم تاسو خپل قوم ته ویل بخیر په مالدارۍ کې د دې مطلب دا د تاسو کوم غداری بر تجارت کوي چې ظاهر پیمانه یو مقدار خای او البته کې پیمانه وزن دا غي کمی دغه شند کپړې حال نو دا چې تاسو کوی نو یو مجبور اس کسې کوي چې سخت غربت خراب کړي نو غلم حرام د بیا مغوي چې مجبوری د بل لار مې نشته دي نو تاسو خو مالدار خلک تاسو خو مجبوری هم نشته دي حرام لا حرام دي چې مجبوری مودام نشته نو دا کار ولي کوي انی اراکم یقینا زینم تاسو بخیر په مالدارۍ کې یعنی اس وزرم نشته بیا هم ګناه کوي و ان اخاف یقینا زیاریکم علیکم تاسو من عذاب یوم محیط د عذاب د ورځې راګیرون کې چې قیامت ورځ ده هغه راګیرون کې ورځ عذاب په تاسو باندې برازي و یا قوم ازما قوم اوفوا المکیال پورا کوي پیمانه والمیزان او تله بالقسط فانصاف سره ولا تبخسوا الناس تاسو مکه موعد خلکو نه پتللو کې اشیاء هم شین ده هغوی تللو کې وسره چل مکوي ولا تعصوا او تاسو مگر زي په الارض فزما کې مفسدين ورانه کوون کې د الله حقونه د انسانانو حقونه د وخلو د بار فزما کې ژوند مته روي بقيه الله خير لكم اغه رزق چې باقی د خلکو د حقونو د ادا کولو نورستا دا غوړه د تاسو د پاره ان کنتم مؤمنین که تاسو مؤمنان یې یعنی پر دې حقونه حواله کوي دا غینه بعد کم رزق تاسو سره پاتې شو د قصص د پاره بهتر دی د حلال دی ټیک دی ان کنتم مؤمنین که تاسو مؤمنان یې وما انا علیکم او نه يم زبتاسو باندې بحفیظ نگهبان حفیظ سارون کې نگهبان څوکیداری کوونکی د دې مطلب دا دی چې تاسو دا جرایم پرې نه دی نو د دې نورو تاسو ذمہوار نه چې تاسو سم کوم تاسو سمولو ټیکداري زما بلاس کې نه ده دغه شان زنه شم کولای تاسو د الله تعالی د عذابونو محفوظ کم تاسو د الله تعالی د عذابونو بچ کولای نشم نو ځکه ته نصیحتونه کوم چې دا کار مکوئ وما انا علیکم او نه يم زبتاسو باندې بحفیظ نگهبان سارون کې قالوا ندی ویل د قوم جواب پرې انداز ملاوش یا شعیب اے شعیب علیہ السلام اسولاتک ای منزون استا تأمرک حکم کی تا ان نترک جمن پریدو ما حغسو يعبد آباؤنا چې عبادت په کاو بلارانو زمنګ او ان نفعل یا پریدو منګ دا چې منګ وکو فی اموالنا په خپل مالونو کې ما حغسو نشاو زمنګ خوخت شعیب علیہ السلام با عام طور منزونه لګ زیات کول نفلونه به کول او کافرانو به منزونه بالکل نه کول نو بل مازانو کې چې څوک منځ کې به لګ زیات کوي خامخ په دې باندې مشورېږي او قوم خو مسلمان ونه سری بده نو دوی به د شعیب علیہ السلام مذاق شروع چې تا منځونه شروع کړی دي منځونه به تا باندې چلو نو دا منځونه تا ته وایي چې بس موږ د خپل پلارانو چې چا عبادت کړی دی هغه پریدو او دا شان خپل مالونو کې زمون خپل مالونه لري هغه خپل مرزي اختیار نشو کولای ته به کې وای دا به حلال دي دا به حرام دي او هغه کې خپل اختیار نه بندې خپل اختیار پکې نشو کولای نو دا خبره ته ویلا مسخې دا مونږ ته وایي چې وکړه دای په تاور د مذاق باندې دا خبره وکړه انک بشکته لانت الحلیم الرشید یقینا ته او خياري او پوی په خپل دین کې دای په تاور د مذاق باندې ویل چې خيار سړی او پوی سړی مونږ ته د خبرې کې د قوم کوم جواب ملاو شو انتهایی ګستاخانه انداز باندې د شعیب علیہ السلام مذاق وړاو او د هغه شعیب علیہ السلام د هغه نصیحتونو خیرخواهی جوابي بالکل په من کې انداز باندې ورک او دو داوی وکړل چې یو دا چې مونږ ته د ونو د عبادت نه منې کې حالانکه موږ زمون پلارونو نیکونو د عبادت کړل دلیل ویل دا چې زمون پلارونو نیکونو کړی دي او دې انداز چې مالونه چې کم دي
په دې کې غلاګانې کول او دوکه‌بازیانې کول، نو دا خو زموږ خپل مالونه، خپل مالونه کې چې څه کېن پکې کولی شي. نو ملکیت دلیل یې څه ووایو چې د مال ملکیت زموږ په اختیار کې لري، څه پکې کوو کولی شو. او د هغې په مقابل کې ته موږ ته وایې چې دوکه‌بازیانې مه کوئ، د ونو عبادت مه کوئ. نو ویل ته ډېر پوه او هوښیار سړی. نو د دې ځای کې د شعیب علیه السلام صبر استقامت ذکر شو. امت دپاره تعلیم دی چې کله تاسو دین دپاره کار کوئ او بیا په دې اخر زمانه کې چې د فتنو یو سیلابي، نو د قوم دغه شان د قصې به تاسو مه اورئ. د دې نه ورخ و بدترین دعوې، الزامات، خوشي قصې او په کلونو محنتونو باندې خاورې اړول، نمک حرامیانې، دا به دې کې هم ډېر زیاتي. نو لحاظه د صبر او استقامت سبق شو.